الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم جمیل احمد، تاسو ګورئ پی نیوز. ګرانو کتونکو، دا وخت مټه بازار کې ولاړو، د ملګرو سره به ګپ شپ لګوو. زموږ سره اوسئ. بھاجانه دا راته ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای؟ ما خو د مټ یو او محمد زیب هم نوم دی. دلته هم د موبایلو دوکان دی. دا راته ووایه چې هغه څه شی دی؟ چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو، چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو. دا خو یاره سپک سوچ به جی تاسو بیا ووایئ. چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو، چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو. سره یو د کوم ځای؟ بدردی مدینه کار میدان. دا راته ووایه چې هغه درې خره دي، درې خره دي. د یو عمر 40 کاله دی، عمر 30 کاله دی، د یو عمر 20 کاله دی. نو په دې ټولو کې هوښیار کم یو؟ خر خو خر ټول قبقلان دي. چې درې خره دي، د یو عمر 40 کاله دی، د عمر 30 کاله دی، د عمر 20 کاله دی. نو دا راته ووایه چې په دې ټولو کې هوښیار کم یو دی؟ خدای مې دې کې د خبر یم. سوچ وکړه که نه؟ بابا ستاسو نوم څه دی؟ د کوم؟ زه خریړی یم او نوم مې فضل واحد دی. دا راته ووایه چې هغه څه شی دی؟ چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو، چا چې استعمال کړو ونه لیدو. پوه نه شوم. چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو، چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو. چا چې استعمال کړو اخلي باقاعده اخلي. دا ونه پوهېږم. ماما جي دا راته ووایه ستاسو نوم څه دی؟ د کوم؟ محمد یارعلي له کوزي باندې. ماما جي دا راته ووایه چې درې خره دي، د یو عمر 40 کاله دی، د عمر 30 کاله دی، او د یو عمر چې کوم دی هغه 20 کاله دی. نو دا راته ووایه چې په دې ټولو کې هوښیار کم یو دی؟ هغه پر اشکان نه تپوس وکړه. تاسو سوچ نه مو پرواره نه وي. دا راته ووایه چې تاسو نوم څه دی؟ د کوم؟ زما نوم عمر لیوانی او سبزی والا. دا راته ووایه یو غل دی په کور کې را بند شوی دی، او د کور نه بهر د پولیسو ګاډي ولاړې دی. دا غل به دی نه پولیس ته څنګه وځي؟ دا به څنګه وځي؟ دا به دغسې وځي چې په دغه چانه په تورۍ کې په هغې به تښتي. ډېره مهرباني. مشره دا راته ووایه ستاسو نوم څه دی؟ موږ له سمبټ ټکوي. ما نوم یې عثمان غني دی. دا راته ووایه چې یو غار دی، په هغې کې یو سړی را بند شوی دی، او په هغې کې د 100 کالو تږي شرمخان وږي تږي شرمخان دی. دا سړی به دی نه څنګه وځي؟ دا خو ما ته پته نشته دا به دې څنګه وځي. خدای به یې وباسي نه. موږ نوم دی مجید الله او زه دې مټې سره تعلق ساتم او دلته زموږ دوکان دی بازار کې. دا راته ووایه چې هغه څه شی دی؟ چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو، چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو. یاره ځان کې به دا نه راځي. سوچ به تاسو بیا ووایئ. چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو، چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو. یاره دا رانه ډېر مهرباني. زما نوم ناصر دی، یم د سیدو شریف. دا راته ووایه چې هغه څه شی دی چې 4 خپو والا دی او د هغې ضرورت هر انسان ته؟ نو هغه خو میخ هم ده، بیزم ده، ګډوم ده. ډېره مهرباني. اختر علي د کابل دی. دا راته ووایه چې درې خره دي، د یو عمر 40 کاله دی، د یو عمر 30 کاله دی، د عمر 20 کاله دی. دا راته ووایه چې دې کې ټولو کې هوښیار کم یو دی؟ یاره 20 کاله چې هوښیار وي. څنګه؟ بس وړوکی چې هوښیار وي. ډېره مهرباني. احمد دی د مټې.
حضرت وایي چې هغه څه شی دی چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو هغه استعمال نه کړو چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو یاره نه پوهېږم په دې نه پوهېږم کوم ځای زما نه پس لیوسي نوم دی او د برې باندې یم ها ماماجي دا راته ووایه چې هغه څه شی دی چې په پلک نه ماتېږي او په پلي باندې ماتېږي یاره په ګټه څنګه باندې په پلک او په چوڼۍ باندې ماتېږي که نه نو په پلي باندې څنګه ماتېږي په پلي باندې خو نه ماتېږي په پلي باندې ماتېږي په پلک ماتېږي او په چوڼۍ باندې ماتېږي په پلک نه ماتېږي او پلي ماتېږي په پلي یاره جو بس ستا خبره به هم صحیح ماتېږي به داسې ډېر مهرباني محمد هاشم د کوړک چارباغ دا راته ووایه چې هغه څه شی دی چې چا چې واخیستو هغه استعمال نه کړو چا چې استعمال کړو هغه ونه لیدو I think मुझे नहीं मालूम सोच लो यार बस वो दिन था यार तो कुछ नहीं चीज़ें नहीं मालूम तो वो जी स्टाफ नोम سره دا کم زموږ نوم خو سلیمان دی او د برداني اوسېدم مرګري دا راته ووایه چې درې خره دي د عمر 40 کاله دی د عمر 13 کاله دی عمر چې کم دی هغه 20 کاله دی نو په دې ټولو کې هوښیار کم یو دی یاره په خرو کې خو هوښیار نه یاره خره خو ځناور دی ډېره مهرباني ګرانو کتونکو د سوالونو جوابونه په دې ډول دي څلورو خپو والا څه شی دی چې هر انسان ته ضرورت دی کټ دی درې خره چې عمرونه یې 40 او 20 کاله دي خر بالکل هوښیار نه دی د سره عمقل دی د بل چې کوم دی دا کفن دی چې چا ولیدو هغه استعمال نه کو چې چا استعمال کو هغه ونه لیدو دا کفن دی او په پلک ماتېږي په پلک نه ماتېږي په پلي ماتېږي دا روجه د جناب